دا دوی ورځې کوم احتجاج سټارټ شوی دی د ارشاد حاجي په باره کې د سیبلا ملک په باره کې چې هغوی کوارډ معاهدې کې دستخط نه و کړی د سني قوم لپاره سني قوم دلته امیر باویه چوک صدیق کې چې کوم غونډ شوی دویمه ورځ دی په امن طریقې سره اوس کمیټي والا موږ کوم راکوز شو هغوی سره خبره وشوه ډي پي او کمانډنټ صاحب وکړه چېرې ډي پي او صاحب ته خدای کوم کسان تو نیولي دي که کوز دی که دلته دی دا متولا کړه د سبا انشاءالله ارشاد حاجي او سیبلا حاجي سبا رها کېږي د کمانډنټ صاحب باندې زموږ دا پروسه دی چې سبا د کومه احتجاج دی چې دا کسان راخلاص کړای شي نو دا احتجاج به په امن طریقې سره ختمېږي څو پورې د دا مشران نه راخلاص شي چې څو یې نیولي دي نو وره پورې دا احتجاج جاري وي دا بیګاو نن خو کسان خیر کم وو په احتجاج په شکل باندې ناست دي پر امن ناست دي نو کېدای شي چې سبا دا خپله په غونډ سنټر کورم نور کورم چې کوم اهل سنت دی ټول راوځي نو بیا مزید ماحول به خراب شي او د لارې نورې خرابې شي تاسو د مشرانو رهایی نه بغیر کوم مطلبې دي هغه تاسو حکومت ته ایښي دي هغه دا مطلبې دي چې برچنار اول اپریشن دی سره د مرچوي مسمار کول هغه نه بعد لارې کولول یعنی اول اپریشن بعد کې راشن وره پورې راشن ماشن نشته نن زه د کوم 15 شپې ګاډي لاړو دا مو د انسانیت شکل وکړو یعنی انسانیت په هغه باندې کنه مسجد په نور نه کولوي چې نو شای چې څو پرې اپریشن نه شوی چې لارې نه هغه مرچې نه مسمار شي وره پورې وی چې برچنار بل زنه اسلام علیکم